افغانستان کرکټ فین لپاره یو غټه خوشخبری د افغانستان لوبډلې لپاره یو غټه خوشخبری در سره په دې ویډیو کې شاملوم. خو تاسو ته پته ده چې د افغانستان د راوند میچونو د ګروپ چې کوم میچونه دي په هغه کې یو میچ پاتې دی د ویسټ انډیز سره، د ټول نه اهم او غټ میچ دی دغه. زیاتره خلک دا خبرم کوي چې د افغانستان بس اسې قسمت او د درې میچ وګټل، ګنې داسې خاص څه شته نه او کېدای شي د ویسټ انډیز نه وبېلي. خو یو اهمه خوشخبری تاسو سره دلته کې شاملوم هم چې افغانستان کرکټ ټیم په واقعي قسمت او کنه هغه تګړه ټیم دی او مضبوط ټیم دی. دا خبرم در سره کومه خوشخبری درته وایم. ویډیو شروع کېدو مخکې بس تاسو ته وایم چې نن په پاکستان کې زمنګ د لوی اختر اولنۍ ورځ ده. په افغانستان کې هم کېدای شي ډېرو خلکو د اختر اولنۍ ورځ، په سعودي عرب کې د مسافرو هم کېدای شي نن د لوی اختر اولنۍ ورځ. نو چا چې هم نن اولنۍ ورځ ده د اختر، هغوی ته دې ډېر زیات مبارکیان او الله دې باندې اختر د خوشحالیانې په روغ صحت سره تېر کړي. راځو خپل ټاپک افغانستان او د ویسټ انډیز په منځ کې دغه میچ په 18 جون باندې د سحر نه 9 بجې د پاکستاني وخت او افغاني وخت 15 بجې د سحر نه ان شاء الله دغه میچ شروع کېږي. 100% چانس د افغانستان لوبډلې ته چې د ویسټ انډیز نه دغه میچ وګټي او 100% چانس دی د ویسټ انډیز ټیم ته چې دا میچ د افغانستان نه وګټي. افغانستان ته چې کوم چانس دی د ګوګل د بیان مطابق هغه 15% دی او ویسټ انډیز ته چې کوم چانس دی هغه 15% دی. خو په دې فیصد او په دې پریډکشنز باندې بالکل تاسو مدو کېږئ. لا ځوانان لوبډله چې کوم دی هغه ګراوند ته کوز شي، بیا په میدان باندې پته لګي چې په میدان کې څه کېږي. داسې د نیوزیلند ټیم هم دغه هم ډېر زیات هاي فیصد چانس و د ګوګل د بیان مطابق، خو هغه خبره ولا ډېره زیاته ګډه وډه کړه د افغانستان کرکټ ټیم او هغه میچ په خپل لاس باندې ګول. دلته کې بل خبره ده د ویسټ انډیز چې کوم پلیئر دی براو، هغه د افغانستان کوچ دی او دغه چې کوم کردار دی په دې ټیم کې هغه ډېر زیات زبردست او ښکلی دی، ځکه چې کوچ خبره کوي، کوچ تا ته لار ښیي او هغه لار په ځان باندې اپلای کول دا ټول نه اهم او غټه خبره ده. صرف او صرف غټ کوچ ضروري نه دی. ګنې ګیری کرسټن چې کوم دی په 2011 کې په انډیا باندې ورلډ کپ ګټلی، خو هغه ګیری کرسټن دلته کې نن د پاکستان د لوبډلې کوچنګ هغه کاوه او په راوند کې وتل. نو مطلب د کوچ کردار الهي چې کله هغه ته لار ښیي او تا هغه لار اپناوي. افغانانو کې دا کار ډېر زیات زبردست دی چې هغه ته کوچ لار ښیي او دی هغه لار ډایرکټ ځان ته اپناوي او هغه خبره فالو کوي او ډایرکټ مخ په وړاندې باندې ځي. نو دا د افغانستان غټ یو ایډوانټیج دی. د دې سره چې کوم دی کپتان هم ډېر زیات زبردست او بیسټ دی، راشد خان ماشاءالله الله دې په نظر وساتي. فاروقي باندې ټوټل ډیفنډ دی په بالینګ کې. او د سره چې کوم دی خوشخبری دا ده چې د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ چې 15 کم میچونه د T20 شوي دي، په هغه کې 3 میچونه افغانستان کرکټ ټیم ګټلي، 3 میچونه بیک ټو بیک ګټل. دا ډېره زیاته ګرانه خبره ده. یو میچ چې کوم دی افغانستان ګټلی په 56 رنز، بل افغانستان ګټلی په 29 رنز او بل افغانستان ګټلی په 41 رنز. د دې نه بعد بیا یو بل چې کوم څلورم میچ هغه ویسټ انډیز ګټلی په 13 رنزونو سره او اخیرنی میچ کوم چې دی هغه هم ویسټ انډیز ګټلی. نو مطلب 3 میچونه د افغانستان لوبډلې ګټلي. دلته کې یو پلس پوینټ د افغانستان سره شته چې ویسټ انډیز درله شکست ورکړي. بل چې کوم دا خلک خبره کوي چې یاره د افغانستان قسمت دی او دا دی، قسمت یو ځل د سړي راپاسېږي میچ وګټي، بل راپاسېږي، نو 3 ځل نه راپاسېږي چې په 3 میچونه بیک ټو بیک ته په ورلډ کپ کې ګټي او هغه کې نیوزیلند ټیم هم شاملي. نو قسمت هم دی خو ورسره تګړه ټیم هم دی، مضبوط ټیم هم دی ماشاءالله د افغانستان لوبډله. نو دغه یو پوینټ د افغانستان کرکټ ټیم سره ورسره دی. امید دی چې افغانستان لوبډله ویسټ انډیز ته هم شکست ورکړي. تاسو خپل سره دغه سره هم کمنټ کې شامل کړئ. ان شاء الله ملاوي ویډیو کې تر هغه مال راکړئ. اجازه د الله پامان.